دومره کمزور ایمان چې په تا فرضي لمونځ نشي کولی، دا ایمان به دې در جنت ته څنګه ورسوي؟ دومره کمزور ایمان چې تا در مسجد نشي بیولی، دا ایمان به دې در جنت ته څنګه ورسوي؟ دومره کمزور ایمان چې ته د روژې ونیولو ته نه یې تیار، په روژه کې ورته راوکولو ته نه یې تیار، دا ایمان به دې در جنت ته څنګه ورسوي؟ دومره کمزور ایمان چې ته د زکات ورکولو ته په سوچ کې یې، زکات خورې نه ادا کوې، آیا دا ایمان د جنت لپاره کافي دی چې ته د خدای تعالی حق نه ادا کوې؟ مجرمه، په دا ایمان به د خدای تعالی دیدار او د رسول الله مبارک شفاعت پیدا کې قطعا داسې نشي کېدلی. دومره کمزور ایمان چې په تا فرضي حج نشي کولی، ته پلاټونه اخې، مځکې اخې، د زامنو ودونه پکوې او شمینې وسرایونه په جوړوې، د نامه دپاره په لکو لکو ګاریې او شندې یې، نو دلته د فرضي حج کولو دپاره نه یې تیار. که په داسې حال کې مرګ در باندې رالی، اوس یې څنګه کوې چې رسول الله مبارک بیا ستا په حق کې څه پیشنګویي کوي چې پر سړي حج فرض شي، حج نه وکړي، بیا د نور علماو څخه پوښتنه وکړي چې ستا په حق کې رسول الله څه ویلي دي؟ ستا خو د خانه خرابه شوه، تو خو غرق شوې. نو مسلمانه دا ایمان دې ناجوړه دی، ستا د دغه ایمان پر حال ژړا روا ده چې په نامه باندې واضح ایمان لرم، زه مسلمان یم، نور دا ټولې کمزورۍ په تا کې موجوده دي، نه و حلالو ته ګورې، نه و حرامو ته ګورې، نه و حق ته ګورې، نه و باطل ته ګورې، نه و ښه ته ګورې، نه و بد ته ګورې. ظالمه، د هواو خواهشات خدای ګرځولي دي. الله جل جلاله وایي د خپلو خواهشاتو څخه د نفسي هوا څخه د خدای جوړ کړی دی، زما د نه منې د نفس د منې. او دلته دا وایي چې یا خدای تعالی غفور رحیم دی. کلا وحشا، دا ترانه ده لکه دا ته چې وایه ای مسلمانه که د فرضي لمونځ قضا کوي، په دې پوه شه چې ذوالجلال دسه ناراضه دی. ای مسلمانه که د مسجد ته نه ولاړې، په دې پوه شه چې ذوالجلال دسه ناراضه دی. ای مسلمانه که دې روژه وخوړله، تراویح دې نه کولې، په دې پوه شه چې ذوالجلال دسه ناراضه دی. ای مسلمانه که دې زکات وخوړی او زکات یې نه ادا کوئ، په دې پوه شه چې ذوالجلال دسه ناراضه دی. ای مسلمانه که دې فرضي حج وځنډاوئ، په دې پوه شه چې ایمان دې ناجوړه دی، ذوالجلال دسه ناراضه دی. که دې حق و باطل ته نه کتل، پر نیک عمل دې تلوار نه کوله او د بد عمله څخه دې ځان نه کنټرولوي، نو داسې معلومیږي چې دی نه وي چې اخره خاتمه دې پر کفر را نسي. که دغه عملونه په تا کې وي، ستا ایمان چې دومره کمزوری په تا ته هیڅ لار نسي درښولی، دا علامې دې خطرناکې معلومیږي. علامه دې سمه نه ده، دا علامه دې داسې معلومیږي چې الله دې فضل کړي چې اخره خاتمه دې پر کفر نسي. مسلمانانو پر ځان باندې وژاړئ، که دا کمزوري در پکښې دي، د خدای دپاره دا کمزوري د ځان څخه وباسئ. په ژوند باندې باور نشته چې در څو به ژوند دی، د مرګ د خوا اعلانونه درته کېږي، اچانک به مرګ در باندې راسي، پر تا باندې به قیامت سي، بیا به ذوالجلال د ذرې ذرې حساب در سره کوي. الله جل جلاله دې پر دې ویلو باندې د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.